سورہ نمل نورلسم سپارہ آیت نمبر سلور دیرشم. بلقیس تا د سلیمان علیہ السلام خط را رسیدلی و. هغه چې هغې وکته مشورې راوغوسته، مشورې پې باندې وکړه. هغې ورته وویل چې ته اډر کوه، موږ جنګجو خلک یو، موږ جنګ ته تیار یو. هغې چې سوچ وکړو نو ورته وویل موږ چې خپل قوت او خپل طاقت ته وګورو نو موږ ډېر کمزوري یو. د سلیمان علیه السلام طاقت دا راته زیات ښکاري. د هغې وجه هغه دا وه چې د سلیمان علیه السلام خط هغه راوړی و، هغه چې نو هدهد راوړی و، او مارغان چې د چا په حکم باندې کارونه کوي نو هغه کې قوت او طاقت هغه زیات وي. نو ظاهري خبره دا ده چې موږ د ده مقابله هغه نشو کولی. دې د وجې نه موږ فیصله هغه بله کوو. د هغې وجه دا ده طاقتور خلک چې یو ځای ته داخل شي نو هغې له خرابوي. ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها. باچاهان چې کله یو کلي ته داخل شي افسدوها نو هغې له خرابوي، هغې له ورانوي. وجعلوا اعزة اهلها ذله. او د هغې عزتمن خلک هغه ذلیل وګرځوي. د عزتمندو خلکو د هغې بې عزتي وشي. په عزتمندو خلکو کې هغه مشران دینی او مذهبي مشران هم مراد دي. د دنیا په اعتبار سره مشران هغه هم مراد دي، د هغې بې عزتي وشي. او دارنګې د عزتمندو نه مراد هغه زنانه هم دي. زنانه چې دي نو هغه په کور باندې دننه وي، د هغې یو قدر یو احترام وي. او چې کله دغه باچاهان هغه علاقې ته داخل شي د هغه ښځو بیا بې عزتی کېږي، د هغې عزتونه اخیستی شي. د دې د وجې نه د جنګ فیصله نه کوو. وکذلک یفعلون. او دا د دې باچاهانو عادت دی دغه شان کارونه کوي. البته یو تجربه کوو، هغه دا دی چې موږ ګورو چې دا سړی دنیادار دی او که نه، دی د دین د وجې نه دا خبرې کوي. دنیادار سړی چې نو دی په مال او په دولت باندې دوکه کېږي. دله چې مال او دولت هغه مخې ته کې ده ته چې څه وی نو دی هغه بیا کوي، دی د خپل کار نه هم بیا رسو کېږي. او د کوم سړي چې هغه تعلق د دین سره وي او د هغه مخې ته هغه دین چې دین په مخ کې باندې لاړ شي، که د هغه د دنیا نقصان او تاوان هم کېږي نو هغه برداشت کوي، خو هغه چې دی نو دین نه پرېږدي. د دین چې دی نو هغه خیال ساتي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مکې خلک هغه راغون شو. اول یې تره پسې لاړل، ابو طالب پسې، او ورته وی ستا دا ورواره دغه شانتې خبرې کوي، ته ده سره لږه خبره وکړه. که دی هغه مال غواړي موږ ورله مال را جمع کوو، که دی مشري غواړي د نن نه دی زموږ سردار دی او زموږ مشر دی، او که دی واده غواړي نو دی په جینۍ باندې ګوته ږدي، هغه به ورله موږ ورکوو. خو دی به یو کار کوي، هغه دا چې زموږ د خدایانو باندې به دی ردونه نه کوي، چې دا چې نو خدایان نه دي او د یو الله تعالی عبادت وکړي، دا کار به دی نه کوي. ابو طالب راغی او نبی علیہ السلام ته وی ورواره دا خلک راغلي دي او د مکې مشران دي او دغه شانتې خبره کوي، نو وروسته څه نبی علیہ السلام ورته وی کاکا چې په دې یو لاس کې راله نور کېږي او په دې بل لاس کې راله سپوږمۍ کېږي که نه، هم خپلې خبرې ته پرېښودو ته تیار نه یم. زه به خپله خبره کوم، زه د دنیا طلبکار نه یم. ابو طالب ورته وی ورواره نن نه پس صفا خبره کوه، هېڅ چا نه چې نو مه یېرېږه، مسله چې دی نه هغه کوه. هغه نبي علیه السلام هغه د دنیا د وجې نه خپل کار نه دی پرېښودی
چیرې ما ته به دنیا ملو شي نو ولې ملحوظ نظر مقصد د هغه دینو چې دین په مخ کې باندې لاړ شي دنیا خو وروستو شی دی دی هم وی ګورو چې دی دنیادار دی که دنیاداري نو هدایا او تحفې به ورته غټې غټې ولیږو د هغې د وجې نه به دی په شا شي او که نه غرض یې دیني نو دی بیا په مال نه دوکه کېږي نو غټې هدیې او تحفې هغه تیارې کړې او هغه چې نو ورولېږلې انی مرسلة زلیګونکیم الیهم دیته بهدیة هدیه فناظرة نکتونکیم بما یرجع المرسلون پس باندې واپس کیږي هغه لېږلي شوي ماله څه سوال جواب راوړي که هغوی دغه سوال جواب راوړو چې د سلیمان علیه السلام په خبره کې او د هغه په هغه دغه کې لږ نرمۍ راغی نو بس پته به ولګي چې مقصد یې دنیا دی بس بیا به له نورې پیسې هم راغونډو کړو هغه به ورکړو هغه خپل کار کوي او موږ به خپل کار کوو او که نه د هدیې هم قبول نه کړې او چې د خپلې خبرې نه هم په شا نه شو نو بیا د سره مقابله نه کېږي بیا به دته منقاد کېږو او د ده به تابعدار کېږو هدایا چې کله سلیمان علیه السلام له راورسېدل او ویې لیدل وی اتمدونني بمال تاسو زما امداد په مال کوئ مال راوړئ ما چې کومه خبره درکړې ده خبره په شان شو هغه مو پرېښوده اتمدونني بمال فما اتانی الله خیر مما اتاکم هغه چې ما ته الله راکړي دي ستاسو د دې نه ډېر غوره دي زه خو چې دی نو حکم وکړم پیریانو ته هغه چې راله د دریاب نه ملغلرې روباسي تاسو هم موږ سره کوئ احسان به مو بیلي او چې دغه به بیلي او زه چې هغې ته وکړم بغیر د احسان نه ماله روزي هوا زما تابع ده مارغان زما تابع دي د مارغانو په خبرو باندې زه پوهېږم دغې ته زما ضرورت نشته بل انتم بهدیتکم تفرحون تاسو په دې خپلو هدایاو باندې په خپله خوشحاله شئ زی په دې باندې مزې کوئ نور چې دی نه هغه ما ته چې نو څه مه وایئ او یو خبره او یو دمکي ورته کوي او زه هغه به سبا ووایو نن به